یو حدیث کې راځي چې کله چې الله تعالی قیامت هغه رانږدې کړي نو د مسلمانانو د هغو ښځې هغه به شنډې شي، هغو به جات کړي، هغه به نه کېږي. 13 کاله به داسې چې دی نو هغه وشي چې په هغې کې مسلمانان هغه به واغستلی شي، او د هغو اغستل هغه به په دې طریقې سره چې زکام به پې چې دی نو راشي او دغه پوزې نه به اوبه وبهیږي یا د سترګو نه به اوبه وبهیږي، داسې یو زکام په دې سره به هغو وفات کېږي. نو مسلمانان چې کوم موجوده دي هغه به د 13 کالو کې ختم شي او نور د مسلمانانو اولاد هغه به نه پیدا کېږي. نو په مخ د ځمکې په هغې باندې چې کوم خلق هغه پاتې شي نو هغه به انتهایی فساق، فجار او بېباکه قسم هغه چې دی نو خلقي. فساق، فجار، بېباکه قسم هغه چې دی نو خلق هغه به په مخ د ځمکې باندې دومره به بېباکه او دومره به بېحیایي چې د ساورو په شانته لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې ساوري هغه دا نه ګوري چې دلته خلق دی یا دلته سړي دي یا ما څوک ویني، نو غوایې په غوا باندې دانګي او دغه رنګې سنډه په میخه باندې او پیسه په بیزه او دا ګډ هغه په ګډه باندې. نو دا د هغو شعور چې دی نو نه چې موږ ته څوک ګوري او یا دې کې چېرته پرده چې دی نو هغه پکاري. نو په دغه وخت کې چې یو ښه سړی هغه د خولې نه به دومره وځي چې دغه شان بېباکي څوک په لاره کې کوي نو هغه به ورته وایي د لارې نه په ډډه شئ. دغه به په دو کې یو ښه سړی چې هغه دو ته دومره قدرې هغه چې دی نه ووایي چې د دې لارې نه هغه په ډډه شئ. دا دور دا را روان دی. دا تاسو او مونږ خو الحمدلله خپلو جماعتونو کې یو یا مثلا چې دی نو دغه صحیح عقیدو والی یو، مونږ سره دا معلومات مونږ ته هغه نشته چې دا زمونږ پسې وروستو هغه څنګه خلق هغه لګېدل دی. د ډېر وخت مخکې یو سروې هغه شوی وه، هغه د 2000 د هغې نه مخکې یو سروې شوی وه چې کله دې وطن ته د انجیوز والا هغه چې دی نو راله او علماو د دې سخت مخالفت هغه کړی و. زمونږ د خلقو په کلو کې تنظیمونه چې دی نو جوړ کړي وو او بیا زه په خپله او ما سره دا حاجي صاحب چې دا نور حاجي خدای دې وبخي، دا خان ملا حاجي صاحب خدای دې وبخي، دا ما سره او نور علما دلته مولانا جلال الخالق صاحب دا مونږ په دې خپلې کلو باندې په دې علاقو باندې چې دی نو وګرځېدو نو هغه تنظیمونه چې کوم ښځو کې او زنانو کې هغه جوړ کړي وو. نو مونږ خلق په دې باندې پوه کړ چې دا دې کې عیسی او برخه هغه ما اخلی. نو خلق هغه د اورېدلو والو نو هغو د هغه تنظیمونو هغه انجیوز د هغې نه هغو دستبرداره شله، د هغو نه هغه دغه ځان هغې ته نه الګ تلګ هغه کړ. هغه وخت سره د دې زمونږ د هزارې او د باجوړ او د دیر د دې یو سروې چې دی نو شوی وه، د یوروپ والو یو سروې کړ وه. نو هغو په هغې کې دا راپورټ ورکړی و چې دا د هزارې خلق دا به 1.5 کال وروستو دې پروګرام ته د یوروپ پروګرام هغې ته به راځي. 1.5 کال 150 کال وروستو دو به دغه د یوروپ د دې د پروګرام دا به دو خپلوي او دغه د ملکن ډویژن والو خلقو ته وي چې دو به 100 کال وروستو یعنی دا د هزارې ډویژن او د هزارې د خلق دا د یورپ د نظام د هغې د تسلیمولو دپاره دوله د هزارې خلقو له به 1.5 کاله لګي او د هغې ملکن خلقو له هغو له به 100 کاله هغه لګي. نو دې سره دغه د یورپ والا د دو دا خوښی چې مونږ لکه څنګه چې دی نو هغه بېباکې وو او مونږ کې لکه څنګه هغه چې دی نو هغه بېباکي ده، نو دغه شان دا ټوله دنیا دا د بېباکه شي او دا ټوله دنیا دا د هم هغه دغه شان هغه وي. دا موجوده حکومت دی چې کله اول د دو د قومي اسمبلۍ اجلاس وشو نو دو یو بل چې دی نو هغه پاس کړ. خو زمونږ خو خپل سکیم سره کاري، زمونږ خو نوکرۍ سره کار دی، زمونږ خو ډلې سره کار دی، زمونږ خو پالټۍ سره کار دی. که اسلام هغه څو قرآنایي یا کار څه کوي نو هغې سره زمونږ څه کار چې دی نو نشته، لیکن دا خبرې زمونږ مخې له راځي. اول
قومي اسمبلی اجلاس چې وشو نو دوی یو بل چې دی نو پاس کړ. هغه بل هغه د دې چې دا خسراګان چې دي دا کوسګان چې دي نو دو تبدیلی د جنس کولی شي. تبدیلی د جنس مطلب دا که دغه خسرا دا ځان سړی کوي نو دا اجازه د تشته دا اپریشن دی کولی شي. دې نه مخکې دا اجازه نه وه. او که دې ځان ښځه کوي نو دې ښځه کولی شي. د دې خپل اپریشنونه دي، د دې خپل چې دی نو هغه آلات دي. یورپ کې شته، یورپ کې الګ سره واده کوي، ولی بیا یو هغه چې دی نو ځان ښځه کوي او یو هغه چې دی نو سړی. ښځه د ښځې سره هغه واده کوي خو هغه یوه ښځه هغه بیا خپل اپریشن وکړي، هغه ځان سړی کړي او دغه بله هغه چې دی نو هغه شان ښځې. دا شی نو دلته خو اوس فلحال د خسراګانو دپاره دو هغه پاس کړ. نو اوس دغه آلات چې راځي نو څو کاله وروستو دا به بیا هغه د یورپ چې هغه لندن کې او هغه په فرانس کې او په هغه جرمن کې هغې چې کوم نظام دی نو دی ولا وړه پوړی چې دی نو کېښوه. بیا اوس یې د بجټ په اجلاس کې په دې بجټ په اجلاس کې د بجټ کې بجټ پاس کولی. د بجټ په اجلاس کې یو بل هغې چې دی نو دا د قومي اسمبلی د هغې نه چې دی نو پاس کړ. که د یو سړي لور ده او هغه د شپې نیمه شپه راځي او د پلار ورته ووایي چې ته تر اوسه پورې چېرته وې، ته ولې چې دی نو او هغې تاڼهدار خبر کړ او تاڼه کې اطلاع ورکړه نو دا پلار دی به د 2 هفتو دپاره دی به په دې کور کې چې دی نو نه پاتې کېږي، دی به دې کور ته نه راځي. یا که ځان سره یو جینۍ یو هلک چې دی نو کور ته چې دی نو راویسته او ده ته یې ووایي چې دا تا څوک راویستی دی، دا څوک دی دننه چې دی نو مونږ کره راویسته او داسې خبره دا یې وکړله نو دا پلار دله به جیل هم ورکوي او دی به د کور نه چې دی نو وباسي. دغه رنګ که یو ښځې هغې اطلاع چې دی نو ورکړه چې د دې خاوند نه زما چې دی نو خطره ده نو دا نه چې هغه ښځه به پلار کره چې دی نو لاړه شي، دا سړی به دا کور د ښځې ته چې دی نو هغه پرېږدي. نه داسې ګوره دا تاسو ته چې علما هغه دا خبره کوي تاسو دا خبرې دا خلکو ته وړې چې دی نو ښکاري. دا چې کله الیکشن وخت راشي نو څوک وایي زما دا ډله ده، څوک وایي زما دا ډله ده، څوک وایي زما دا پارټي ده، څوک وایي زما دا پارټي ده او هغه د علماو هغه خبرې هغې ته غوږ نیږدي. نو دا د بار ممالک دا دې ته دی چې دا پاکستان ته چې موږ وایو چې دا د اسلام قلعه ده نو چې دا قلعه دا وولی شي او دا قلعه دا چې دی نو ختمه شي. مدرسو سره چې کوم سختي د مدرسو باندې چې کومه پابندي مدرسو له څوک پیسې هغه چې دی نو نشي ورکولی چې پیسې ورکړي او رسید ورکړه او دا رسید حکومت ته پته ولګېدله نو د دې سړي پیسې معلومې کړي چې دی چې دا دومره زکات ورکوي او دومره پیسې ورکوي. دې وجې نه ډېر خلک دا مونږ چې بار ته چې دی نو ځو نو هغه مدرسو سره امداد هغه چې دی نو کوي خو رسید نه اخلي. هغه وایي بس رسید چې دی نو ولیکئ چې تاسو سره حساب وي او موږ له چې دی نو مه راکوئ. د دې وجې نه زموږ په کاغذاتو کې یا دا هم وایي چې ګورئ دا کاغذات دا رسید بوکونه دا تاسو نه چېرته حکومت چې دی نو هغه وانخلي ځکه چې هغو به وایي چې تاسو ټکس کم راکوئ او زکات دومره چې دی نو وباسئ. د دې مطلب خو دا دی چې تاسو سره دننه کور کې پیسې دي. نو دې وجې نه داسې قسم هغه په دې پاکستان باندې د خلکو نظر دی او مونږ مسلمانان مونږ هغه په جنبو کې هغه په پالټو کې هغه په خپل ترقیاتي کارونو کې هغه په خپل سکیمونو کې هغې کې مونږ اخته یو او که اسلام څوک قرآنوي نو زمونږ ورپورې څه کار نه او که د اسلام خدمت چې دی نو کوي د هغو ملګرتیا چې دی نو هغه نه کوو. تاسو په خپله ګوره یوې ورځې کې 3 چې دی نو جنازې دا خو زمونږ په دې نیمکۍ کې راشي، زمونږ په دې علاقه کې راشي او چې دا ضلع وګورئ دا تحصیل چې دی نو وګورئ نو څو خلک هغه چې کوم خاورو کې تاسو ایښی دی نو هغه چېرته واپس راغلی تاسو ته ویل دي چې ما سره څه وشله. کله چې یو ملایکه هغه د چا په روح باندې هغه مقرري نو الله تعالی طرف نه ورته حکم وشي چې ورسه د پلانکي روح چې دی نو راړه. ملایکه چې دی نو تپوس کوي و یا الله څنګه تېنه روح هغه وکاږم. الله تعالی ورته وی چې د زندگی د اسلام مطابق تیره کړ ده او د اسلام مطابق د روح هغه وکاږه. نو د اسلام مطابق د روح هغه وکاږي او که د زندگی هغه چې د غلطي او د فسق او د فجور د هغې چې د زندگی نو ورته وی چې ایمان ته نه په ډډه کا او روح چې د هغه وکاږه.